هاي راځي د ایکسل او ایکس سی چې کوم ریزونانت فریکوینسي باندې پوزیشن د فیزر ډایګرام سره دا لګي زکو څنګه چلوي ګوره چې کله تاسو سره د سپلای ولټیج وی اس ته او دا برابر چې دلته نه چې کوم فریکوینسي را براله هغه ریزونانت فریکوینسي څه مطلب یعنی په دې ټایم کې ستا ایکسل او ایکس سی برابر شي یعنی د انډکټیو چې کوم ریاکټنس ته دا برابر شي د کیپاسټیو ریاکټنس ټیک شو ریزिस्टेंسز د دواړو انډکټر کیپاسټر برابر شي نو دلته چې کوم ولټیج دی ګوره چې کله ریزिस्टेंسز یا د ریاکټنسز موږ وایو دا چې کله سیم شي نو په دواړو باندې به ولټیج به سیم ویلیو چې ریزिस्टेंس ویلیو تاسو سره په سرکټ کې سیم نو الته ولټیج ډراپ بستا سي سیم به یعنی کیپاسټر او انډکټر باندې بستا ولټیج سیم ځکه چې دا سرکټ چې د سیریز ده نو سیریز کې هوتا ست پته کرنٹ بم سیمی نو دلته چې کوم وی آی آر ډراپ ته لکه آی آر یعنی آی ایکس سی تاسو یو ریزिस्टेंस څه کنه وی ایکوال ټو آی آر مو یو هم لکه نو دلته آی ایکس سی ده نو دلته آی آر آی ایکس سی ډراپ برابر شي د آی ایکس ال ډراپ ولټیج ډراپ ته کنه د آی آر د اصل کې خو د انډکټر ریاکټنس تمګه ایکس ال وایو ریزिस्टेंस ته او دا شان کیپاسټر چې کوم ریزिस्टेंس هغه تم ایکس سی وایو کیپاسټر ریاکټنس دا آی آر آی ایکس سی آی ایکس ال دا برابر شي پر ریزونانت فریکوینسي باندې کرنٹ هم سیم ده دلته ریزिस्टेंس سیم دي نو الته ولټیج هم سیم ولټیج ډراپ سیم شي نو چې دا سیم شو ولټیج ډراپس خو دا چې دا وی ال انډکټر ولټیج او دا کیپاسټر ولټیج یو بل سره 180 ډیګري اوټ اف فیز نو دا دواړه یو بل سکی کینسل کی لکه ګوره دا یو سرکټ د ساين ویو سره دا زکو ګوره فرض کړه د سپلای پازیټیو هاف سایکل راشي نو په پازیټیو هاف سایکل باندې د کیپاسټر د چارج کېدو په دا طریقې د طرف ته لیفت سایډ ته پلس راځي او رائټ سایډ ته ماینس راځي او د انډکټر چې د طرف ته ماینس دی د طرف ته سره پلس دی نو دلته ګوره دلته چې په ایکس سی دلته پر کیپاسټر باندې په پازیټیو هاف سایکل باندې چې کله دلته د سکیږي ولټیج سیوا کیږي نو په انډکټر باندې دلته کمیږي په کیپاسټر باندې پازیټیو سایکل جوړیږي او په انډکټر باندې نیگیټیو طرف ته چې دا ولټیج ډیولپ کیږي دا شان او د کرنٹ ډایرکشن ته وګوره د رائټ سایډ ته چې کله د سپلای نیگیټیو هاف سایکل راشي نو د کیپاسټر لیفت سایډ ته ماینس چارج راځي او رائټ سایډ ته پلس راځي او د انډکټر باندې چې کوم د ولټیج دی ډیولپ کیږي هغه داسې چې دی خو لیفت ته پازیټیو دی او رائټ ته سره نیگیټیو دی نو بیا په نیگیټیو هاف سایکل کې هم په دې کیپاسټر باندې تاسو وګورئ دا نیگیټیو هاف سایکل چې دا ډیولپ شو او د انډکټر باندې پازیټیو هاف سایکل چې دا ډیولپ شنو په دواړو په پلس او ماینس باندې تاسو لګ د ولټیجز پوزیشن ته وګورئ د کیپاسټر ولټیج او د انډکټر ولټیج په دواړو کیسز کې سړي اپوزیټ راځي دا کله چې کله فریکوینسي سره ریزونانت فریکوینسي یعنی چې کله ایکس ال او ایکس سی تاسو سره برابر دي دا په دغه ټایم کې چې کله ایکس ال ایکس سی یعنی پر ریزونانت فریکوینسي باندې برابر شي نو د انډکټر ولټیج او د کیپاسټر ولټیج به تاسو سره د پوزیشن یعنی په دې ځای کې د پوینټ ا او بی کوم ځای کې چې دا کیپاسټر او انډکټر لګېدلی دی ا بی ترمنځ د ا او د بی ترمنځ چې کوم ټوټل ریاکټنس دی یا ریزिस्टेंस دی هغه تاسو سره څه شو هغه زیرو شو یعنی دلته ستا ټوټل ریاکټنس زیرو شو یعنی د ا او بی ترمنځ تاسو یو شارټ ملاو شو یعنی زیرو ریزिस्टेंस ملاو شو زیرو ریزिस्टेंस مطلب دلته یو شارټ دی ټیک شو کرنٹ خو دلته تیریږي کرنٹ خو په سرکټ کې موجود دی نو هغه ټول کرنٹ چې دی هغه کم ځای اوس تیریږي هغه ټول په ریزिस्टेंस باندې تیریږي ځکه مونږ وایو چې په ریزونانت فریکوینسي باندې ستا سرکټ سي هغه پیورلی ریزسټ وي صرف ریزिस्टेंस پکې موجود دي دا ګوره څنګه دا 180 ډیګري وایو انډکټر او کیپاسټر ولټیج اوټ اف فیز دا ګوره انډکټر کې ولټیج همیشه لپاره د لیډینګ باندې دا موږ بره طرف ته شو کو ټیک شو کرنٹ نه دا سکی هغه 90 ډیګري سکی لیډ کوي او دا شان په کیپاسټر کې چې کوم ولټیج دی هغه د کرنٹ نه سکی هغه 90 ډیګري لیګینګ کوي نو اوورال چې ته وګوره او وی آر خو هغه په زیرو باندې روان دی الته کرنٹ ولټیج په سیم یعنی په زیرو مطلب هغه فیز انګل الته څه دی زیرو دی کرنٹ او ولټیج په سیم فیز باندې رواني نو د وی ال او د وی سی ترمنځ اوس کته ټوټل فیز ډیفرنس وګورئ نو دا 180 ډیګري فیز ډیفرنس راځي نو چې 180 ډیګري فیز ډیفرنس راشي نو دا دواړه یو بل سکی
کینسل آؤٹ کی او ستا ټوټل سرکټ چې دی هغه رزسټو شي پیورلی رزسټو شي او ستا چې کوم ولټیج د وی آر یعنی ټوټل چې کوم ډراپ کیږي ولټیج هغه ټوټل په ټوټل ولټیج ډراپ کیږي په چا باندې رزسټر باندې او دا رزسټر ولټیج چې دی د برابر شي د ریسورس ولټیج وی اس ځکه چې سرکټ کې تاسو سره په ریزونډ فریکوینسي باندې صرف په ریزونډ فریکوینسي باندې تاسو سره په سرکټ کې صرف رزسټر پاتې شي نو هغه ټول ولټیج ډراپ چې دی هغه ستا په رزسټر باندې کیږي ښه دا خبره وه پکې ټیک شه اوس د ریزونډ فریکوینسي دپاره یو فارموله راوباسو چې ریزونډ فریکوینسي که چېرې موږ د یو سرکټ معلومو نو څنګه به معلومو ټیک شه دې لپاره خو ډېر ښکلې اسانه طریقه ده ځکه ګوره موږ ته پته ده په ریزونډ فریکوینسي باندې ایکس ال برابر شي د څه د ایکس سی موږ ته پته ده د ایکس ال ویلیو څه ده 2 پای اف ال خو ځکه چې دا ریزونډ فریکوینسي ده نو اف سره آر ولیکئ چې دا 2 پای اف آر ال ده ځکه چې دا ریزونډ فریکوینسي باندې د ایکس ال دا پوزیشن ده دا شان ایکس سی تاسو ته ما اوس ویلو مخکې لیکچر کې چې ایکس سی برابر صحیح 1 اوور 2 پای اف سی ریزونډ فریکوینسي ده نو اف سره آر ولیکئ ځکه چې دا ریزونډ فریکوینسي ده ټیک شو جی داسې چالو کې په دې سرکټ کې دا اف آر نه ده دا اف آر دلته ډیویژن کې ده دا اف آر د خو راولې دا به ملټیپلای شي د اف آر سره نو اف آر سکویر بشي او دا 2 پای ال نه ده دا دې طرف ته راواله نو 2 پای چې دا د خوا راولې ملټیپلیکیشن دلته راځي ډیویژن ته نو دا 2 پای د 2 پای سره ملټیپلای شي نو 4 پای سکویر بشي او ال او دا سی بدل ته په خپل ځای راشي نو اف آر سکویر به د برابر شي 1 اوور 4 پای سکویر ال سی اف آر نه به دا سکویر الوزول غواړي نو سکویر روټ په والد په دې باندې اف آر باندې سکویر روټ چې والو سکویر باندې نو دا سکویر به سکویر روټ سره ختم شي اف آر به پاتې شي او دې طرف ته چې سکویر روټ تاسو واله نو د 4 سکویر روټ به 2 برابر د پای سکویر سکویر روټ به د پای برابر شي او ال او سی باندې به سکویر روټ پاتې شي نو د ریزونډ فریکوینسي فارموله څه شوه د سیریز آر ال سی سرکټ لپاره سیریز ریزونډ فریکوینسي فارموله څه شوه اف آر از ایکول ټو 1 اوور 2 پای ال سی سکویر روټ او دا به د پیرل ریزونډ سرکټ لپاره هم دا فارموله یې ښه ځکه چې الته به هم ایکس ال چې ایکس سی برابر شي ال ریزونډس کیږي نو الته په پیرل کې هم د ریزونډ فریکوینسي د معلومولو به دا فارموله او دلته په سیریز کې هم دا فارموله شو چې اف آر به برابر د 1 اوور 2 پای او دنه پکې سکویر روټ ته سکویر روټ کې ال سی د ال او سی ویلیوز پټ کا نو یو خاص سرکټ لپاره ته ریزونډ فریکوینسي معلومول شي لکه څنګه سر ګوره ورته اگزامپل دا ګوره دا یو ریزونډ سرکټ ته په دې کې د انډکټر ویلیو 5 ملي هنري ده د کیپاسټنس ویلیو 47 پیکو فیراډ ده او ریزسټنس ویلیو 100 اوهم ده او تا ته وی د دې سرکټ معلوم کا ریزونډ فریکوینسي معلومه کا یعنی هغه فریکوینسي چې پاغه باندې به ایکس ال او د ایکس سی ویلیوز سکیږي سیم کیږي نو ریزونډ فریکوینسي چې معلومه تر فارموله دا 1 اوور 2 پای ال سی دا ولګوي د کې 1 اوور 2 پای ال ویلیو څه ده سکویر روټ کې به دا اوس راځي 5 ملي هنري او دغه څومره د کیپاسټنس 47 پیکو فیراډ ده ګوره دا څه وکړه 47 5 سره ملټیپلای کې دینه چې هر سره راشي دلته ملي ده 10 پاور ماینس 3 او دلته پیکو ده 10 پاور ماینس 12 نو دلته 10 پاور ماینس 3 راځي او دلته به 10 پاور ماینس 12 راځي او دواړه ملټیپلیکیشن کې دي ملټیپلیکیشن کې چې دواړه راشي یو 10 ته راواله ټیک شو بیس سیم د 10 راواله او د ملي 10 پاور ماینس 3 چې کوم دی د پیکو ماینس 12 سره به څه شي دا به پلس شي نو ماینس 15 به ته جوړ شي نو د ماینس 10 پاور ماینس 15 به راځي خو دا په سکویر روټ کې راغی اوس څه چلو کو چې دا سکویر روټ دې ځنه ختم کو داسې به وکړې چې لږونته کې پوائنٹ موومنٹ اوکے چې 10 پاور ماینس 15 نه څه جوړ شي ماینس 16 ته جوړ شي چې ماینس 16 ته جوړ شي یا ماینس 14 ته جوړ کې نو هغه تاسو داسې لیکلی شي چې که فرض که ماینس 14 ته جوړ کې نو 10 پاور ماینس 7 پاور 2 10 پاور ماینس 7 پاور 2 بشي 10 پاور ماینس 7 پاور 2 شي سکویر په د پاس راغی سکویر بیا سکویر روټ سره ختمیږي ځکه چې دا سکویر روټ دلته په 10 د پاورز باندې بمي او د 47 او د 5 د ملټیپلیکیشن چې سره شي پاغي بمي پاغي خو بهواله خو په پاور کې به مسله کوي نو پاور کې چې 10 پاور ماینس 15 تر راغله نو ماینس 14 کته جوړ کې نو ماینس 7 پاور 2 والا او کنه ماینس 16 دې ته جوړ کړي نو بیا به ماینس 8 پاور 2 والے چې ماینس 8 پاور 2 والے لکه 10 پاور ماینس 8 پاور 2 نو 2 دا سکویر به د سکویر روټ سره ختم شي او 10 پاور ماینس 8 په پاتې شي او که ماینس 14 دې ته جوړ کړي نو هغه والا 10 پاور ماینس 7 پاور 2 نو 214 راځي کنه نو د کې به دا سکویر چې دا به د بره د سکویر روټ سره ختم شي نو 10 پاور ماینس 7 به پاتې شي ټیک شو د خبره ځان لږ پوهیږئ بیا دینه چې هر سره شي هغه به د 2 پای سره هم ملټیپلای کې
ټیک شو چې 2 پای سره ملټیپلای شي بیا چې هر سره شي هغه په 1 ور یعنی ډیویژن کول دي او جواب به پس کې راولې کیلو کې براولې دا لګونده کې میتھمیټیکل او تاسو سکلز دي لګونده کې کوشش کوي چې تاسو حل کې او چې په کومه طریقه حل کول هغه درته ما ومخه یعنی د دې سرکټ چې کوم ریزونانت فریکوینسي دا هغه 328 کیلو هرتز ده ترې څه مطلب دا هغه فریکوینسي ده دا د سپلای ولټیج دا هغه فریکوینسي ده چې په دې فریکوینسي باندې وستا ایکسل به ایکس برابر شي او ستا ټوټل چې کوم سرکټ ته دا به پیورلی ريزسټیو بشي او دلته به میکسیمم کرنٹ بچ کیږي دا به ټرانسفر کیږي ها پر ریزونانت فریکوینسي کې په ار ال سی سے کوم سیریز سرکټ ته دلته به میکسیمم کرنٹ چې دا تیریږي ها ګینی تاسو ورپسې دا چې کوم ټاپک ته دا په دې باندې ده چې کرنٹ او ولټیج به په سیریز ار ال سی سرکټ کې څه پوزیشن ګوره دا ورپسې دا گرافس دي مختلف ټیک شو زما په خیال خو زم دې لیکچر لپاره دا کافي ده ورپسې لیکچر کې ان شاء الله کرنٹ او د ولټیجز به موږ ګورو چې څه پوزیشن به په د سیریز ار ال سی سرکټ کې ټیک شو او په ریزونانت فریکوینسي باندې صحیح شو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به دا ډسکس کوو اوکے جی السلام علیکم